خالد بن ولید رضی الله عنه باره کې راځي د مسلمانانو یو لوی عظیم کمانډر سپه سالار نو د عمر رضی الله عنه په زمانه کې چې کله جنگ یرموک شروع کېده نو د عمر رضی الله عنه یو قاصد ولېږه او هغه خط ورکړو او خط یې ولدا ورکړو چې لاړ بشي او خالد بن ولید رضی الله عنه ته به ووایي د خط کې چې یاره ته دې نه پس معزوله شوې که ته چېرته کې جنگ کول غواړي نو ته به د کمانډر حیثیت نه اختیارې ته به کمانډر نه جنګونه کې بس ستا حیثیت به د یو عام سپه سالار غوندې کې یو عام مجاهد به ته که دغه تقبل وي ښه او که نه دغه نه قبلې بس بیا خپل علاقې مدینې ته واپس راځه بس همدلته کې کښېنه جهاد مه کوه ته بیا هغه ته چې کله دا خبر ورسېدو نو هغه خبرې ورسره قبول کړه مطلب دا به زه به د عام سپه سالار په حیثیت سره جنګېږم بس چې د امیر المؤمنین حکم دی چېرته ته کمانډر نه عام سپه سالار حیثیت په اختیار او بس دا ماته منظوره ده نو خالد بن ولید رضی الله عنه نه یو تپوس کوي یو کس هغه چې کوم سپه سالار چې کوم نور ملګري ورسره وو دا به تاسو لپاره ډېره زیاته ګرانه نه وي تر اوسه پورې تاسو به حیثیت کمانډر جنګېدئ ستاسو سره قیادت و اوس په تاسو به حیثیت عام سپه سالار یو عام مجاهد به تاسو جنګېږئ دلته کې او ته وایي نه دا ما لپاره هېڅ مشکله نه ده که زه چې په کوم ټایم کې کمانډر وم نو په هغه ټایم کې ما صرف د الله تعالی د رضا لپاره ما به جنګ کولو او اوس که زه یو عام سپه سالار یم او عام کمانډر یم نو اوس به هم زه چې کوم دی صرف د الله تعالی د رضا لپاره به زه جنګېږم دا ماته څه مشکله نه ده نو همدغه رنګ چې مونږ کله یو عمل کوو بالکل مخلصانه انداز سره به عمل کوو دا به نو چېره که زه دا عمل دلته کې کوم معاشره به ما ته لږ ښکته نظر سره ګوري معاشره دې ګوري که نه چې الله تعالی او د الله تعالی رسول تا ته په هغه کار باندې شاباسي درکړي تا نه بې خوشحالېږي معاشره زر پېرې تا ته ووایي چېرته دا کار غلط کېږي نو د معاشرې نه به مونږ اثر نه اخلو چېرته مونږ ته معاشره کې یو په نیک عمل باندې مونږ یو نیک عمل کوو او معاشره به هم باندې هغې نه خفه کېږي دي